منافق ثعلبہ بنت حاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خدمت کی عرض کو چې یا رسول الله ما د پر دعا وکړي چې الله جل شانه ما مالدار کړي. دوانو جهان سردار مبارک فرمایل چې په ډېر دولت په مال باندې سکے دومره کافی ده چې ستا ضرورت په پوره کیږي او داسې مال چې هغه تا د الله او د الله د رسول نه غافل کې هغه مال نه داسې په خپل حالت باندې خي چې پاغي کې ته الله جل شانه د الله عبادت کوي او د الله د حکمونو مطابق ژوند تیری. هغه دویم ځل بیا عرض وکړ چې یا رسول الله ما د پاره دعا وکړه چې ما خودي مالدار کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې آیا ته په دې باندې نه راضي کیږي چې ته ستا مثال د الله د رسول په شانتي وي څنګه چې دغه کیفیت او دغه حالت دی. زما د هغه ذات باندې قسم وي چې د چا په قبضه کې زما ساده کچري زه غواړم نو ما سره به د سرو زرو دا غرونه به د سرو زرو شي او ما سره به رواني خو زه دا نه خوښوم. نو دریم ځل هغه بیا عرض کوي چې یا رسول الله ما د پاره دعا وکړي زما د قسم وي په هغه ذات باندې چې کوم ذات برحق پیغمبر را لګلی کچري زه مالدار شوم نو زه به خامخا صدقات او زکات او خیرات د مال حقوق ټول به ادا کوم خو ما د پاره دعا وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لپاره دعا وفرمایل او دو یو سوچ لی واغشتي او روز افزون پاغي کې ترقی او عروج او کثرت دا شروع شو او په سو روزو کې په لږ وخت کې داسي برکت پکې راغی او دومره ډیر شو چې د هغوی د ساتلو دپاره د مدینې منورې نه بهر ځان لزی برابر کو الته اوسېدل شروع او بیا صرف د ماسپښین او د مازدیګر منزله به مسجد نبوي شریف ته به راغی او دغه شانتي سحر ماښام مسوتن دا درې منځونه پرېښود او بیا رفته رفته دا منځونه هم پرېښود صرف جمعې منزله راتلل شروع کړه او بیا داسې وخت راغی چې د جمعې منځ هم پرېښود. هغه مال کې په هغه ګډو بیزو کې دومره کثرت راغی چې دغه په انتظاماتو کې دومره ډوب شو چې د جمعې منځ هم پرېښود. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حال تپوس چانه وکړو نو چې کله ورته حال وویل شو چې یا رسول الله خو منځونه هم پرېښي دی جمعې منځ هم پرېښي دی او بس په دغه ګډو بیزو کې مشغوله دی مال او دولت کې مشغوله دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ډېر افسوس دی په دې بدبخت باندې. بهر حال چې کله الله رب کائنات د زکات حکم نازل فرمایل دوانو جهان سردار مبارک دو پسې قاصدان ولګل دو صحابه کرام چې کوم هغه محصولینو د زکات د حصول لپاره او چې کله دا دوه کسان د ترال او توي چې د الله پیغمبر را لګلی او د خپل د مال زکات راکړه نو هغه ورته په جواب کې وایي چې د څه شي زکات چې کم تاسو دا 2.5% کم تاسو دغه موږ نه غواړئ دا خو بالکل داسې دی لکه د کافرانو نه جزیه غشتل. زه خو مسلمان یم ما نه د څه شي ټکس علی د څه شي جزیه ما نه علی لہذا د هغه زکات نه انکار او بیا هغه کسان د سره نزدیک کم نور صحابه کرامو دا غوي مال حالو دا غوي او خان ساتلی او غوي پسې لاړل هغه ورته وی چې د الله پیغمبر را لګلی نو منګه د خپل مال نه کوم بهترین او اعلی ترین هغه د او خان دی هغه په زکات کې درکو دا ویسي. دغه صحابه کرام ورته وی چې مونږ ته نبی رسول الله والسلام دا حکم را کړی دی چې نه ډیر اعلی او نه ډیر ادنا بلکې متوسط او درمیاني مال چې دی هغه تاسو زکات کې قبلوي. تاسو ډیر اعلی مال هم نه قبلو ادنا هم نه قبلو بلکې متوسط درمیانه مونږ لراک. هغه ورته وی چې نه مونږ د خپل محبوب رب د رضا کولو لپاره د خپل رب د رضامندۍ لپاره دغه حکم ژوندې کولو لپاره ورکو نو مونږ اعلی نه اعلی سیز ورکو کمزوري نه ورکو. لہذا هغه دغه کوم اعلی او خانو هغه په زکات کې دا غوینه اصول کو او دغه ثعلبه بن حاتم پس دوباره رالل او ته ګور استادي قرب او جوار کې اوسیدون کې دغه صحابه کرام خپل اعلی مالونه د الله په لار کې راکړو
ته هم د دین عبرت حاصل کا. نو دوی چې کم ځکه د الله پیغمبر لیکل د ماته وخه چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طرف نه خط د چې کم د محصولات او د حصول د زکات د اصول هغه چوکتو وای دا خو بالکل جزیه ده، دا خو بالکل ټیکس دی چې کم کافرانو نه غشتل کیږي. زه به دې باره کې سوچ وکم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله دا خبر ورسېدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د په باره کې بد دعا فرمایل او د بدبختی او د زوال ذکر د صحابه کرام په مخ کې فرمایل. نو په دغه مجلس کې د رشتہ دارانو کې څوک ناست هغه د پاسې دا خبر یوړو د نبی صلی الله علیه وسلم د بد دعا او د ناراضګۍ. نو دی بیا دغه نه بعد چې دی بیا راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې زه د خپل مال زکات درکول غواړم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې زه اوس ستا زکات چې دغه نه قبلوم. او په دغه حال کې و چې د الله د محبوب پیغمبر د صحبت نه محروم شو، د مسجد نبوي د منځونو نه محروم شو او نبی علیه الصلاۃ والسلام د دیدار نه دغه د زیارت نه محروم شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا نه تشریف یوړو. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې راغی، ورته وی چې ای خلیفۃ رسول الله، اې د الله د رسول خلیفہ، ما نه د زکات کې د مال قبول کا. او ته فرمایي د الله محبوب پیغمبر په خپل ژوندون تا نه قبول کړ، زه به تا نه څنګه قبول کړم؟ لري کړ خپل زکات. او بیا چې کله حضرت ابوبکر صدیق وفات شو، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت راغی، دی بیا راغی ثعلبه بن حاتب ورته وی چې ای امیر المؤمنین دا زکات دغه چې د مانه قبول کړ درکول غواړم. او ته فرمایي د الله محبوب پیغمبر نه قبول کړي، د الله د محبوب پیغمبر خلیفہ نه قبول کړي، زه تا نه څنګه قبول کوم؟ زه خپل زکات سره لري. بیا د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په دور کې راغی، هغه ته وی چې دا زکات ما نه قبول کا. او ته فرمایي چې د الله محبوب پیغمبر ته لري کړي، د الله محبوب پیغمبر خلیفہ ابوبکر صدیق، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق، هغه استعمال نه قبول کړي، زم استعمال نشم قبلوري. د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه په دور کې په دور خلافت کې دی بیا مردار شو او مر شو. هزار مفسرین کرامو د زکات د نه قبلولو وجه هغه دا لیکلي چې دی اعتقادا مسلمان نو، منافق کافر، او د الله محبوب پیغمبر زکات مال د هغه نه چا نه قبلولو چې کوم مخلص مؤمنان صحابه کرام والذین لا یجدون الا جهدهم. سحر به لاړل دیاړي به وکړه، ماښام به یې وروړو یا رسول الله دا زما د نننۍ ورځې مزدوري ده، دا د الله په لاره کې قبول کا. الله رب کائنات فرمایي چې زما محبوب پیغمبر خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، دغه مخلصین صحابونه د صدقه قبول کا واخله او د دې اغشتو په ذریعہ باندې دوی پاک کا. وصلی علیهم، او دوی لپاره دعاګانې وکړه. ان الصلاة سکن لهم، بشک استا دعا دوی لپاره د سکون ذریعہ ګرځي. او چې کوم منافقین او مال لرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې قل انفقوا طوعا او کرها. رب کائنات فرمایل مخکې آیتونو کې تیر شو، دوی ته ووایه انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم، که تاسو په خوخه خرج کوئ که په ناخوخه کوئ تاسو نه نشي قبلې دي. لن يتقبل منکم، تاسو نه نشي قبلې دي. دغه وجنه دغه ثعلبه بن حاتب چې کوم منافق د دنه الله رب کائنات دا بیا قبول نو فرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعہ باندې، بیا صحابه کرام په ذریعہ دا غي ذکر دی. ومنهم او زین د دوی نه من هغه څوک دی عهد الله چې وعده کړی و د الله سره، لئن آتانا کچری هغه راکړي مونږ ته من فضل د خپل فضل نه لنصدقن، نو مونږ به ضرور صدقه وکړو، ولنکونن من الصالحین، او مونږ به ضرور یو د نیکانو نه. فلما آتاهم، بیا هر کله چې هغه ورکړو دوی ته من فضل د خپل فضل نه، بخلوا به، نو دوی شمتیا وکړه په هغې کې، وتولوا، او دوی واوړېدل د وعدې نه، وهم معرضون، او دوی مخ اړوونکي دي. چې کله دغه آیت مبارکه مخې ته کېدو او موږ او تاسو خپل ژوند باندې غور وکړو، هغه عزایم او هغه ارادې چې کوم موږ په هغه حالاتو کې کړو چې کله مالي لحاظ سره مالي طور باندې موږ کمزور یو، انسان یو جذبه زه به داسې مال د الله په لاره کې خرج کوم، داسې به د خیر کارونه کوم، او داسې به د نیکۍ کارونه کوم، انفاق فی سبیل الله به کوم. او چې کله الله رب العالمین مال دولت چاته ورکي، نو هغه بیا د خپل هغه وعدې نه، هغه ارادو نه، هغه عزایمو نه ووړي، دا د نفاق علامت دی. یو مؤمن لره پکار دی چې همیشه د الله تبارک وتعالی په لاره کې د خرج کولو دپاره مستعد او تیار وي، او په هغې باندې د الله رب العالمین شکر ادا کړي چې زما مال الله رب العالمین چې دی د خپل دین دپاره، د خپل د بندگانو د خدمت دپاره او د خپل لارې دپاره چې دی زما مال قبلوي.
او دویم دینه دا مسله معلومه شو چې د دنیا محبت دا انسان چې د کفر ته هم رسي او د انسان چې د منافقت ته هم رسي د دنیا محبت د وجنه څومره انسان دومره وغورځېدو چې د الله رب العالمین د محبوب پیغمبر په لاس باندې وعده کوي بیعت کوي او قسم خوري چې زه به د الله په لاره کې خپل مال خرج کوم خو بیا د دنیا محبت ور باندې دومره غالب شي چې هغه د ایمان د دولت نه محروم شي د الله د محبوب پیغمبر د صحبت نه محروم شي د مسجد نبوي د منظور نه محروم شي او بالآخر ذلت او رسوایی سره د کفر په حالت کې ورته مرګ راشي د دنیا مال د دنیا محبت د زړه نه وستو د پاره د مال کثرت سره خرج کول د الله په لاره کې په صحیح ځای باندې خرج کول چې د دنیا محبت د زړه نه وځي دا وستل ضروری دی وګرنه د دنیا محبت چې د انسان کفر طرف ته نفاق طرف ته او معصیت طرف ته د الله نه د لريواله طرف ته بوتون کې څه چې دی هغه مال دی د الله محبوب پیغمبر فرمای حب الدنیا رأس كل خطيئه د دنیا محبت دا د هر ګناه او د هر معصیت جړل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم